دا یو څو خبر یاد ساتئ چې کله د دې ځینې تاسو ځئ تاسو له ټریول ایجنسی والا اوچر درکوي یو کاغذ به درکوي هغې ته اوچر ویلی شي احتیاط دپاره د دغه کاغذ نه یو څو فوټ سټیټ وباسئ احتیاط دپاره 3 تنه وباسئ دا ستاسو هلته پکارېږي هوټلو کې چې تاسو ورشئ نو تاسو د هغې اوچر غواړئ دغه اوچر وله ورکوئ تاسو چې مکې معظمې ته لاړ شئ فرست ټایم باندې نو هغې د نه اوچر غواړئ دا اوچر به ورته ورکوئ بیا چې تاسو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته بوځئ نو دلته به تاله د دې هوټل والا د طرف نه اوچر ملاویږي ته ته وایې چې ما ته اوچر راکړه کاغذ راکړه که د لیدرګو خو ډېره ښه ده که در نه کړو نو تا سره د پاکستان نه چې دا کوم د ځان سره راوړي دي همدغه کاغذ کافي دی دغه اوچر کافي دی بس دا به هلته چې مدینې منورې ته لاړ شي نو هوټل کې به پیش کړي چې د اوچر دی زما یو خو د اوچر ځان سره 2-3 فوټ سټیټ ته نه پکار دی چې وکړلی شي بل دا دی چې کله ملته لاړ شي نو کوشش دا کوئ چې جنګ جګړه او دغه رنګ د ترخو خبرونو بدو خبرونو د هر څه نه ځان پوره وساتئ بیت الله شریف کې هر نیکی په 1 لاک باندې ده نو هلته یوازې طواف نه که یو انسان طواف نشي کولی ستړی دی ستومانې تلاوت کوئ ذکر کوئ ته چې یو ځل وی الله نو ستا په عملنامه کې د 1 لاک کرته د الله تعالی ذکر ولیکلی شي بیت الله شریف کې خیرات صدقه کوي سخاوت چې څومره ډېر کولی شي اجر ثواب پکې زیات دی علما لیکي دا د حج او د عمرې د قبولیت علامه ده چې د مرګرو سره سخاوت کوي لاس کولو چلی بل دا ده چې کله دی عمره وکړل نو د عمرې نه بعد خپل جامو کې تر ازه بیت الله شریف کې چې کله مرضی او چکر طواف کوه دلته د نفس نه زیات ثواب په طواف کې دی طواف پکې کوه او چې کله ستړی شوی طواف مقنه و یا ستړی وي طواف د نشو کولی نو بیا نفل کوه چې وخت مکروه نه وي نفل کوه ځکه دلته یو سجده په 1 لاک باندې ده نو بیا خامخا نفل کوه او چې کله نفل هم نشي کولی وخت مکروه دی او ستړی می طواف هم نشي کولی نو بیا ذکر کوه تلاوت کوه فضول خبرې مکو او په کمره کې هوټل کې ډېر خوبونه مکو داغي په ځای باندې راځه نو بیت الله شریف کې زیات وخت راوا دلته تلاوت هم عبادت ته دلته ذکر هم په 1 لاک باندې دی دلته سبحان الله هر یو عمل په 1 لاک باندې خدای پاک قبلې بل دا چې بیت الله شریف نه تکله مدینه منورې ته زینو په دغه ورځ باندې غسل وکا پاکي جامې واچوا پاک صفا بدن عطر خوشبويو لګوا مدینه منورې ته چې کله ورسېد نو ډیر په ادب او په عاجزۍ او په احترام باندې چې کله تراشي د نبی علی سلام باب السلام ته چې کوم ځکه خلک ور داخليږي او په باب السلام باندې ورځي سلام کوي د نبی علی سلام روزي ته نو ډیر په عاجزۍ او انکسارۍ باندې راځه او دلته په تیز باندې قدم ماخله په زور باندې سام ماخله په زور درود او سلام موایا اسنه دا به ادب کرانه شي ځکه صحابه کرام هم الله منی کړو چې زما د محبوب د وړاندې په زور आवाज خبره نه کوي نو په مزه پس आवाज باندې درود او سلام پیش کوا دا جنگلی مواجه شریف چې ورته وي د نبی علی سلام جنگلی ته مخامخ مواجه شریف چې ورته وي دلته مواجه شریف ته چې تکل راغی او د جنگلی ته مخامخ خودره دي سوري دي 3 سوري دي ته د یو سوري د پاسه بره د نبی علی سلام مبارک نوم مبارک لیکل شوی دی دا د نبی علی سلام روزي ته مخامخ زده دلته چودري ګنو الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نور الله دغه الفاظ باندې ته درود شریف ویل شي په مختلفو د محبت په الفاظ درود شریف په مزه وایا او بیا چې د دینه مخ کې لاړ شي نو صدیق اکبر صاحب ته سلام وکي بیا چې یو قدم مخ کې شي بل سورې رازي د عمر فاروق صاحب نوم په لیکل شوی غي ته سلام وکي کته ته د پاکستان نه چاویلی وي چې زما سلام په نبی علی سلام باندې وایا نو داغي طریقه دا ده چې دا تاسو سره امانت ته د نبی علی السلام مبارک په دربار کې دا سلام خامخا پیش کی امانت کې به خیانت نه کی نو داغي طریقه دا ده چې تکر د نبی علی السلام مبارک جنگلی ته مخامخ شوي نو ته بل فرض وې چې قربان د الله محبوبه د پاکستان د پیښور د بادر کلی مثال له خبره د قابل شاه باچا صاحب زوی اشفاق شاه پتا سو باندې سلام ویلې دي داغه د خوانه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دا څه به وې تبوی چې د پاکستان د پیښور د بهادر کلی د قابل شاه باچا صاحب زوی سید اشفاق شاه پتا سو سلام ویلې دي نو داغه د خوانه دا قبول کړي بیا به وې الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دغه طریقه ده هر منځنه بعد د نبی علی سلام د روزي سلامت خامخا راځي او داغي مبارک او د روزي سلامي کوي بعض خلک ریاض الجنت کې نفل کوي خو خبره ده ډیر بهتر کار دی واغي زر کوي دی چې ما ترکاتو کوم ولس رکاتو کوم دولس خو طریقه ده
چې 2 رکعاته پکې کوه خو اوږده کوه ډیر سورتونه ډیر سبق پکې وایا دا غډیرو رکعاتونو نه بهتره ده چې 2 رکعاته پکې وکړه خو اوږده وکړه بل مسلمان ته هم موقع پکې ورکا او چاله د کی ټیلی بنور کې کتا سره چا نجدیانو یا د غزي خادمانو کوم زیاته کوله سخت ویل د کټیلې در کوله جنگ بنه کې شور بنه جوړي چغي بنه وهي پس برداشت کوا ته په خدای تعالی نه د اجر طالب وسیګا چا سره د کا ټیلا شور شرغب بنه کې پس په مینه باندې راځو د محبوب علی صلوات والسلام د روزي سلامي کوا او مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساته د الله تبارک وتعالى پامان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته